الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ټول ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. معزز سامعین و حضرات، نن چې دا کم مجلس منعقد شوی دی، مونږ او تاسو ټول ترې نه آګاه یو چې دا د قرآن کریم د ختم په سلسله کې منعقد شوی دی. رب کریم دی زمونږ او ستاسو دا راغونډېدل او دا ناست په خپل درګاه الهي کې قبول او منظور وګرځي. امین پې وایي. معزز سامعینو، د دې ماشومانو په مونږ او تاسو باندې څه حقوق دي، څه ذمہداریانې دي، هغه پیژندل پکار دي او دغه حقوق د دې ماشومانو بیا په صحیح طریقه باندې سرته رسول پکار دي. د ټولو نه وړاندې ماشوم چې کله دنیا ته راشي او د پیدا شي، د مول و پلار باندې اولنې حق هغه دا لري چې بهترین نوم به ورته ږدي. د ده د نامې تپوس پکې یو عالم دین پسې بځي، هغه نه به بهتر نوم چې کوم دی د خپل بچي لپاره حاصلې او بچي ته به د بهترین نوم دی. دا بچا کم عقلو خلکو ته نه سپاري او نه به زنانو ته سپاري چې هغې په څه وخت سوچ وکړي چې داسې نوم ورله کېږي چې نه معنا لري، نه وایي به د چم ګاونډ کې د بل چا څه نوم وی. دغه خبره صحیح نه ده. دا د بچي په ما او تا باندې حق دی چې موږ به د عالم نه د دې دپاره د یو ښکلي نامو انتخاب کوو. بیا چې لږ رالوی شي، د دې ماشوم په ما او تا باندې حق دا دی دله به د اسلام تربیت ورکو، دته به تمیز ورکو، مشر کشر به ورته ښایو، دغه رنګې د هغه حقوق به ورته ښایو چې د مشر کشر څه حق کېدی شي، دته به ادب ورکو، تربیت به ورته ورکو، د ده نه به لیونی نه جوړو. او که د ده په تربیت کې زما او ستا نه خدای نه که کمتوب راغی، نقصان پکې واقع شو، نو ګورې دا ماشوم د معاشرې ناسور سبا له جوړېږي، د ده نه ګورې خیر نشي خورېدی په معاشره کې. او دا چې مونږ او تاسو ګورو کوم ماشومان شرارتیان دي یا د دې عمل صحیح نه دی، دا ګوره زما او ستا په دې کې خامخا لاس دی. زما او ستا نه په دې تربیت کې کمزوري شوې ده. د هغه کمزورۍ په بنیاد باندې دا ماشوم دې مقام ته رارسېدلی دی. نو تربیت د ماشوم په ما او تا باندې دا لازم دی. داسې مدرسې ته د ده انتخاب پکار دی، د ده داخله پکار ده چې هغه معلم، هغه عالم دین، داغه عقیده برابرې د اهل سنت والجماعت، داغه عمل برابرې د اهل سنت والجماعت د تل موافقي. داسې نه وي چې په منځ کې بد عقیده که بد عقیده ته د ماشوم کېنه او د ده عقیده دې ګډه وډه کړه په هغه باندې، سبا به د نه باقاعده د الله تبارک تعالی په دربار کې تپوس کېږي. دا ماشوم د بد عقیده سړي ته کېنولی دی، دی د بد عقیده مدرسې ته لېږلی دی، دا دی ولې ګمراه که د دې تپوس دا به زما او ستا نه کېږي، ماشوم نه کېږي، هغه وړوکی دی. د ده نه به هله بیا د دې خپل عمل تپوس کېږي چې کله دی بلوغ ته ورسېده او د بلوغ نه اخوا دی به دغه خپله ګمراهي پاتې شه، د نه به هم تپوس کېږي دا ګمراهي دې ولې کړې ده. خو مور و پلار پکې باقاعده شامل دي. نو مور و پلار به د دې احتیاط کوي چې بد عقیده و مدرسو ته به خپل بچي نه لېږي. موږ در باندې خپلې رقبې خلاصو. نور دا تربیت د ماشوم ډېر ګران کار دی. دا چې موږ په خپله ذمهداري اخلو دا لوی مشکل کار دی. نور خوښه د هر چا خپله ده، خو موږ ورته بار بار رقبه خلاصه کړې ده چې بد عقیده انسان لره
بد عقیده کس مدرسې ته ماشومان ملېږه دا به سبا د معاشرې ناسور جوړ کې دنه بغټ فساد په محله کې خور کې په عالم کې به خور کې ذمہوار به دق قبول پلاري چې خپل ماشوم د خپل لاس نیولې نه او د خپل لاس غر کړي عقیده د اهل سنت او جماعت دي نه هغه د کړي ځای کړي غرض مې دا چې په دغه تربيت په سلسله کې تاسو ګورئ وقتن فوقتن الحمدلله زموږ د مدرسې ماشومان ختمونه کوي د قران کریم په څو ختمونه کیږي په څو ختمونه نه کیږي په څو باندې ختمونه نه کیږي دا غي وجه دای چې والدین معذرت کوي یا رجی مونږه دومره خرچ نشو برداشت کولای نو سیدا هغه پټ پاتې شي د څه په کډیر ماشومان شته دي او په څو باندې تاسو ګوري ختمونه کیږي الحمدلله روان دي ډیر پروګرامونه په دې مختصر وخت کې وکړو نو دا هغه اعتراض د بازي کسانو چې رجی ماشوم زی خو ختم نکېږي دستا کې مسله ده استاد ماشوم کې مسله ده ته تپوس نه کې ته تربيت نه کې ته هغه پس ورپسې شوی نه لکه د دې گواهان زموږ سره بازي کسان چې څوک د خپل ماشوم تپوس کوي رب العزال داغه ګل جوړ کړي کډیرم نه لایق ای او مدرسې جماعت ته چې راځي رب العزال د ماشوم هغه بیا به علم او به ټکی نه فاتې کوي هغه ته خامخا څه نصیب کیږي او د ماشوم تربیت ته پخپل نه کې تپوس نه کې بس کم طرف باندې لاړ او کم طرف باندې راغې په څټه مدرسې ته داخل شو په څټه مروته دغه ماشوم بس علم کې دی بس قرآن یاد کی دی بس د قران کریم ټکی یاد کی فرض مې داو چې د ماشومانو نگرانی کوي ماشومانو تربیت ته باندې فرض او لازم واجب دی دا یوازې په دین خلاصيږي چې دیني غنټه ټیم راځن نه راول نه واسه ته دی بیا ځان لزبې ته پوس مکو بده نه خلاصيږي با قاعده د باندې فرض دی دې بدن خدای پاک ته پوس کوي دا وړو کې ماشوم درته حواله شو د تربیت د نولې ونه شو تربیت کې د ولې د نقصان راغی دا بدن با قاعده دې ته پوس کیږي غرض می درته دا د اجزان درخواست د تدالرم چې یوازې د سیمه کوی دا مشران چې سمره چیرې د کورې سی پر وباس بیا که هر طرف تلل نه با قاعده دې ګټه پورې د ذمہواری اخله دې ګوره د جمعات په ګټ رانه نوځي کده چې ته بل د ګراوند په طرف باندې روان دي د ذمہواری ستاده بیا د جمعات ترغه جمعات کې بیا د معلم سره کېنه ټکه وای کنه وای شرارتي دې کنه نه ته تیم کله کله ماستان کې تپوس کوه ټکه ورزي کنه ورزي د استاد ذمہواری دی واځي بدینه کې چې بس ځا خپل کار کوه ټکه درځو کنه درځي ته پوښاو معلم مولاري پوښا بده کار باندې کار نه کیږي کوم ماشومان تربيت چې نه دی شوی هغه ټکه نه ورزي دا لوی وجه دا چې دا د خپل والدینو تربيت نشته دی هغه د والدینو هغه روح عبداب يره نشته دی کله اول د خپل کو نو عبداب پیدا شي زمون سره یو ماشوم نو می ناخلم ډیر نالایق او ډیر کمزور یو ورځي پسې پلار راغله بل ورځي پسې تر راغله نن هغه ماشوم ز تاسو بیا خیم وسه نه خیم تاسو هغه ورغه کم دې تر رسیدل کار چا د خپل ماشوم داسې یو تفوسو کو او ورپسې شولې ماشوم له سبق نو ورزي چلې زه خدا منم او چې دوه ورځې په مدرسه کې دی په میاش خارج دی میاش بار ګرځي را ګرځي دی بس سبق وایي یو ور سبق لري په هفته بار ګرځي دی بس سبق وایي نیمه غنټه د جمعات کې دنه کې نه ول نو بار ځان چې کم دی ګرځي کرکټې کوي او کوسو کې دی بس سبق وایي الله باندې نو په دغه اعتراض باندې بیا چې دا ستا کمزوري ده ستا خپل کمزوري ده تا بچي پلار نه کو تا بچی ته تربيت ورنه کوړو کې ماشوم تا بلاره رانه وستو پای باندې بیا کوته سه معلم ته رجی دی مدرسه کې ختم ونه شو یې رجی دی کې سبق ونه ویل شو یې رجی دی کې دا ونه شو خدای له بنور د خدای حسابدار سره به تفوس نه کیږي چې نقصان ستاو کده دی معلم او کدا ستاره دی بچیو ته باقاعده تفوس زید ان شاء الله ولې هغه لوی غټه ورځ د سړی خپل غاړه بند وي ولې خپل غاړه دلته نه آزادې چې رب العزال زما کوم ذمہ داری زما ډیوټي دا غزا ادا کړم بهرحال دغه چن خبره وخت ډیر انتهایی مختصر ده دا مې تصریف د ماشومانو د تربيت مبارک او عام فهم او ان شاء الله فویدلی به یو څو خبره د علماء سره د ناس تفاس تبارکی کوم کنن سبا خو ناس تفاس تمونګ او تاسو هغه چا سره لرو چې هغه اهل دنیا والي دولت والي دغه خلکو سره ناس لرو د اهل علم سره ناس تکول دا خلانن سبا غټه خبره ده او پسې خبرې کو کنه هر یو عالم پسې لګیو غنیو بس داسې فتوی را سری دي د الله بندگان او داسې سټمپونه جوړ کړی دي چې قصه خوانه کې سټمپ څوک جوړي غرتم حیران دي تاسو په مخه سټمپونه ولې ماته یو بس را پرې دی ولا یو سټمپ سره شی مات کړی دا دومره سخت فتوی لګيږي وجه دې کې نورس نشته د خدای دین دل ریواله او دا ځان سره زیاته کوي اوس
چې کینی څوک د عالم سره ناس ته پاسته کوي د څه شي فائدہ ده دا څوک چې پسې خبرې کوي د څه نقصان ده دا خو واضحه خبره ده چې څوک د نبی له صلوات و سلام په وارث پسې خبرې کوي هغه عالم چې هغه د نبی له صلوات و سلام وارث دی ته چې د نبی له سلام په وارث پسې لګي ګویا کې دا تعین د نبی له صلوات و سلام مبارک په ذات پسې خبرې کوي ته چې په هغه لوی استای پسې دومره خبرې کوي تا خلق ولا وکړي نو ایمان به کم ځای بچ پاتې شي ایمان باندې کم ځای بچ پاتې شي پتاوی هندیا چې هغه ته پتاوی عالمگیری ویل کې یای کې لیکلي دي چې بلا وجهه یعنی چې شرعي وجه نه اسی خپل قیل قال او د خپل نفس غ تکبر او لوی او شیطان پرستی نفس پرستی په دې وجه باندې چې عالم ته بد ردی ویل دا انسان په دې باندې کافر ګرځي څه به ګرځي ایمان هغه دولت څه شي شو لاړ هغه د لاس کې ناست نو څوک چې علماء په سبد ردی وای علماء مجلس کې نه کینی نقصان می درته خو نقصان څه شي دی ټول نه غټ نقصان څه وکړو ایمان یو بیل بس دینه بل غټ نقصان کې نش ایمان خو دې کو نه دی رښتیا وای نوړه پیسې خو غره سړیا همغه سی غپ لګو پیسې خو غره سیټ خو غره دې ده کنه دې تاسو رښتیا نه وای مړه سیټ خو غره عزت ناموس ته اوچت شعر نه جوړ شوی دا خو ده عالم سره څه دی مړه او تو خراشه د حدیث پاک اوره کنه تو خدای صادق مصدوق پیغمبر نه اوره چې د عالم سره څه دی دا چې چا پسې ګرځي دنیا کې هغه سره غنښت دی الله بنده د عالم پسې بد ردی ویل نقصان مې ته خو چې غټ نقصان رټول نه داري د خوږ ایمان نه په خلاصيږي بیا تش دغه سي کدو ګرځيګا دغه کدو کړي لکه نظام خو خلو بیا جوړ شي او کنه دغه نه یریږي د غټي رسواینا او د خوږ دولت ضایع کول نه یریږي چې دا مې بچو ساتلې منځونه کوم ځان کړم دا کوم یا راشه صادق مصدوق سوې د علماء سره ناستا وکا سوګه علماء سره ناستا وکم مبارک فرمایي اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ د جنت په باغچو کې څه کوئ اوسرېږئ جنت په باغچو کې اوسرېږئ خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ جنت په باغچه باندې ما او تا تیریږو زمونږ استاد خدای پاک نصیب کړي جنت باغچه سر به کې کو کنه وکړو ټول جواب راکې سر به کو کنه وکړو او تاسو ته پته شته چې دا د جنت ته باغچې څه شي دي جنت ته باغچې صحابه ته پوښتنه کوي قالو یا رسول الله وما رياض الجنه اې د الله رسول د جنت دا باغچې دې څه شي چې پکې تیر وضو بصریګو خو دې څه شي راته وخایا پیجنونه ورکو ته فرمای قال مجالس العلم د علم مجلسونه دا چې کوم دی د جنت باغچې دي جنت باغچه څه شي شو وای جنت باغچه څه شي شو جواب نه راکوي نه خو نه پوهیږي زما خبرو باندې جواب کوي کنه دا پرشتي بدل لیکل کوي سبا له دا وستا سوزیل ته گوي به ورکه جواب په پلاني مجلس کې نه ناسو دا خبره خو قدر تکړی وګنه جنت باغچې څه شي دي د علم مجلسونه چې هغه کې علم خوريږي دین خوريږي دا د جنت باغچې دي په دې جنت په دې باغچو کې مبارک او فرمایل فرتعو دي کې وسرېږي کینې ورکی ناس ته پکې ورکی ځان د فارغ چې کبد دعا پکې وغواړي خیر دعاګانې طلب کوي نور اس دعاګانې مو وغواړي اس دعا مو وغواړي چې خدای دنیا را کې خدای دا خدای دا ایمان می سلامت کې کنه دغه چې سلامتی شول دا وګټه بس ټول غټه خبره هم ده کنه دا وارک فرمای په اخیره زمانہ کې د ایمان ټینګول به دومره ګران شي کنه سکورلټ او پلاس کې ټینګ کې دا به د الله سيزي دا به ټینګ کې د الله په پیرابان کې دا به ولري به د لاس کې خو ایمان بساتل د تګران ایمان باندې ساتلې اول روایت کې راځي سار بسړې مسلمانی چې ماقام راځي کافر وي ماقام مسلمانی چې سار راځي کافر وي دې څه معنا ده سحر وته د مسلمانۍ کارونه کې خو بدی ورځ کې بری د سی عمل کړي د سی قول بری دخلینه وته د خبره به وتلی چې ماقام راځي په خبره وته کافر شوی دا ولې خصوصا ګوره د دین په باره کې ډېر احتیاط وکړه د الله بندگانو خبر بنئ د ځانه د ایمان نه به وتلی وره بس هیڅ چاته